80,000 واره کلمه طیبه ویل سبحان الله د دې څومره غټ فضیلت دی. په تجربه سره ثابت دی. د دې په باره کې حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله د تحریر کوي. د فرمای چې ما شیخ ابو زید قرطبی رحمه الله څخه اوریدلی دی. هغه فرمای چې شیخ ابو زید قرطبی رحمه الله چې کله دا خبره واوریدله چې 80,000 واره لا اله الا الله څوک ووایي پر هغه باندې د دوزخ اور حرام دی، د هغه سبه نجات دته ملاویږي. قرطبی رحمه الله چې کله دا خبره واوریدله نو یو نصاب یعنی 80,000 تعداد د خپل کور والا د پاره ووایي او سو نصاب د خپل ځان د پاره د آخرت د پاره ذخیره جوړ کړه. د قرطبی رحمه الله سره یو ځوان وسیدی چې په هغه متعلق دا مشهوره و چې دغه ځوان صاحب کشف دی. د شیخ صاحب فرمایي قرطبی رحمه الله چې دغه ځوان په کشف کې ما ته یې څه شک نو یو پلا هغه ځوان زما سره پر ډوډۍ شریک کولو. اچانک د دې ځوان در خوله چغه ووتله او سړه سایه وکښله. ما ورته وویل چې څه چل دی ای ځوانه، دا دې څنګه اچانک ناڅاپه ناره در خوله ووتله؟ دغه ځوان فرمای چې په دوزخ کې زما مور په اور باندې سوځي. د دې حالت زما وکاتې نو په دا وجه زما در خوله چغه ووته. قرطبی رحمه الله فرمای چې ما د ده غبراهټ څه ولیدی، ما ته دا خیال رالی چې چله یو نصاب د ده د مور دپاره ما بخښلی دی. د دغه ځوان تجربه به ما ته معلومه سي او د ده رښتیا به ما ته معلوم سي. نو ده خو څو نصابه د خپل ځان لپاره ذخیره کړي و د آخرت لپاره. نو چې کله ده په خپل زړه کې په پټه سره د ده د مور لپاره یو نصاب وبخښي او د الله څخه علاوه بل هیڅ چاته هم خبر نه و، فوراً دغه ځوان وویل چې اکا زما مور څخه د دوزخ عذاب پورته سو. قرطبی رحمه الله فرمای چې د دې کیسې څخه ماته دوې فایدې ملاو سو. یو خدا دی چې د دې 80,000 واره کلمې طیبې مقدار چې ما اورېدلی و د هغه تجربه ماته وسو چې 80,000 واره کلمه څوک ووایي د دې څومره غټه تجربه ده. په دنیا کې ماته معلومه سو، په تجربه سره ثابته سو. دویم د دې ځوان رښتیا یقین ماته وسو چې دغه ځوان بالکل پر حق دی. نو قدرمنو مسلمانانو 80,000 واره کلمه ویل دا ډیر اسانه عمل دی چې خالی خپل ځان د پاره نصاب معلوم کې پر تسبو باندې چې د ورځې 0 واره وایه لا هم په 80 ورځې کې پوره کېږي چې هره کم مصروفه یې، هره کم په کاروبار باندې مشغوله یې چې د دې دپاره ټیم وټاکې انشاءالله پوره کېږي. که انسان کوشش وکړي چې 3 واره د ورځې ووایي لا هم په یوه میاشته کې پوره کېږي. نو په تجربه سره ثابته دی. نو په کار د عزتمنو مسلمانانو که د چا مور پلار د دنیا څخه تللي دي یا د چا ژوندي قریبان د دنیا څخه تللي دي
د هغه د آخرت فکر وکړو چې دی خو د دنیا څخه تللی دی، نو د هغه د عذاب فکر وکړو او د خپل ځان فکر وکړو چې ما د آخرت لپاره څه جمع کړي دي، څه ذخیره مې کړې ده، په چش مې زړه ښه دی. نو پکار دی دننه څه په دې وظیفه باندې عمل شروع کړو او کور بچانو باندې او په خپل کور والا باندې په نورو قریبان باندې دغه فضیلت واورو چې د دې څومره غټ فضیلت دی د کلمې شریفې او څومره اسانه دی، د هر کشنی زده دی، د هر سپینږیرو دا کلمه زده ده، د هر سپین سري دا کلمه زده ده. نو انشاءالله زه به هم اراده وکړم او تاسو هم په خپله د دې اراده وکړئ، قصد وکړو چې دغه وظیفه ځان ته حاصله کړو او د دې فضیلت ځان ته حاصله کړو او څو واره باید ووایو او د آخرت لپاره ډېر نصابونه جمع کړو او د آخرت لپاره ذخیره جمع کړو. نو حق تعالی تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې په دا وظیفه باندې عمل وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.